अगरचे ये लाम इब्तिदा में था, अगर जिदा लाम पसंद से क्यों इब्तिदा क्यों अवशिष है हाँ लाम बचा क्यों हाँ इब्तिदा क्यों तालिब जाना और खुदे दो बखसर ज़माना وزما دل وزما جانا طالب جانا وهو بیا دی نوی شراب سکلی دی پوهیگم او پر رخسار دی گل ټومبلی دی پوهیگم بیا دی نوی شراب سکلی دی پوهیگم او پر رخسار دی گل ټومبلی دی پوهیگم او وی بیا دی نوی شراب سکلی دی پوهیگم او پر رخسار دی گل ټومبلی دی پوهیگم وی مالکا زما د مرګ دم سودا او رقیبان دی راغلي دی پوهیگم جاړې نه غواړي تاسو جوړ سلام چې کیا لکه څه ٹھیک وګورئ کنه پوهیږئ چې دغه د نوکم د کلمه مطلب ها څه شو چې جامع کې مخ سوري اوس ګوره هر کله چې فارغ شو د بیان د چانه کم دی والکلمه بکسر اللام جنس لا جمع دا اوس بیا لا خبره معروف دی بیا موږ هذا الجلاش واللام في الجنس ده بچا دراشي ذات معروف مقدم ده فجامع يا عوارضه أوليو يا عوارضه التي تلحق به من الآخر عليه خبر برستكو ده عارض في سيد رستو ده صوم ما كي بقار ده معروض ما كي بقار ده فمعروض كي يباسو كو جدا مشتق ده ومشتق نه ده ده قصتين ده مصباح الجمهور مسلك ده رجال مسلك نقل دولته صحيح ده مصباح وين غريب الكلام بس ده ورجي ده يبل جنبه جدا كلم ده معروض كلام خوشه ده جمع ده او كده شيء ده جنس خوشه ده شيء ده شيء ها والكلمه بالعباره ده والكلمه بكسر اللام بكسر اللام لكن ما في كلمه ممتع شيء هذا يا مشتق من وجه ها على جدا سوا دلته ده الكلمه ده ولا من زين لازم انه ده كلم بكسر اللام جنس لا جمع وقيل جمع دبل جمع دبل سلام هذه جمع قصه ولا توقم ايه لو بس تاتي وبلش بس شيء استاذ الجمع ده جنسيات ده جمع ده تشيء يسمى ما هو كلمتون قال جاي او كلمتون ده فرد كلمتون فرد ده الجنس ده مثلا تمام ده خبرك كيف ولي انت سته ودرمان راغله وش خبرك ولا خبرك تړي دا خو د دې ځای نه ده دا خو د باز نه ځای دی وتل شو خروج د چانه ما هو مما نحن فيه نوتل ما نحن فيه څوک دی کلمتون ده دا خبرې کوته يجي دلته انسان لیکي او د انسان نه ما د نقطه تمام کافي ته وګوره دا ماته یاد دي چې ما به دا ځینې د کم ځای راوښته وایي په په ډېر ځینو کې چې دغې که نه لازم حواله وکړم چې دا خوندې راکړم دا تنګیزې کې زه کوي عصام ده تقول له عصام ده شكل وي ده بس تذكر الاختلاف ده جمعيات وده جنسيات ده ذكر شغل ده صح شيء ده دي واپس رجع کیږي چاته دې کلمې ځکه ما ته ګورئ چې دا کله څه شي جمع شي دا به فرد الجمع شي څو اوري دا به څه شي او چې کله څه شي جنسي الجنس فرد غواړي بیا به فرد الجنس نو واپس ګوره دا فرد د جنس دی که فرد د جمع دی غرض یې دا و خو دا موقوف په چا باندې چې کلمون جنس دی که جمع دی نو دې راشه بیا واپس چا ده شو واپس دې کلمتون دی څه شو اورې که نه اورې دا سوال تاسو مارکو کافي کې بیا کوو پوه شئ که نه نو هغه دا شو ښه دې مثلا اوس اختلاف خبرې ته راشه دي اختلاف د جمهورو او د صاحب د صحاح او د لغات
ما تاسو ویل ما دا کوشش کړل په دې مارکیټ کې چې زه دا وګورم چې دا قیله دې قایل څو نو چې دا زه راوباسم نو دې پسې ګرځېدم چې دا زه لاندې کما اخر دا چې د دې قایل خایل څوک دغه صاحبین څوک صاحب د سها او صاحب د چا د لباب وای کنه په دې دا یو لغت کتاب ده او غالبا بل د نحو کتاب ده صحیح ده نو دا شو کنه خوش جمهور وای دا جنس نو څه او څوک وای او صاحب د لباب او بل کوم یو دا سره دا نه راځي جمهور دلایل وای وګوره کوم ځای کې چې فارغ ما بین د دا او د فرد کې تای نو یا ساته دغه لفظ په جنسي جمع وچته څه جبال ګوره کلمون وایو او کلمون وایو کلمتون وایو نو کلمتون او کلمون کې د جدا اشاره وسته خو کلمتون د کلمون نه پس جدا خو په زیادت ته تا یا ساته چې کله د دې دا چرته سنې ده ها د جمعنی او چې فارق ده دا یو د شو ها او بیا د دې مثال لکه تمرون و تمرون لکه څو او تمرون او چې دې شو اطلاق قلیل او کثیر ټول باندې کوي خو چې تاسو سره لګي بیا به بس فرد ده فرد د جنس فرد دویم دلیل دا دی چې دا جمع وي قیاس استثنایی وي او شی به کنه دا څه وي نو خدای پاک بیا د سینې ویلي قرآن مجید کې چې الیه یصعد الکلم الطیب الیه یصعد الکلم الطیب ورشي کلم جمع بیا الطیب کارکو الطیبتو یا طیبات جمع ولكن يرى مقصود خبر طيب ها ده جمع ده كده ده جمع صفه ثانيه يا جمع او صفه يا بتعبير جماعتون صيغه واحد سبق كاركا الكلم الطيبات يا الكلم جمع يا الطيبتو وده بقى داوي نداوي سيدي بقول كده جنس او ده جنس توصيف مفسر كي جزاكي جندار استاذ مسلسل سبق او دا خور اغل نصر پته ولګي دویم دلیل شو دریم دلیل دا د ګوره دریم دلیل چې ګوره څه کوه یو بل حساب کتاب د نحوی کتابونو تلاشه تمیز دا د اوسط چې کنه دا کلمن ټکي تمیز دا اوسط او تمیز دا اوسط نه دی څنګه دی هو شي صح 13 كلمن سرازي كلمن كلمتن كلمن او د دې تاسو په دغه چې د دې بیا څه پکار دی ها دا بیا د مفرد پکار دی مفرد منصوب پکار تمیز د عدد اوسط چا تمیز د اوسط کوم او دا شو دغه 13 سو اوري كتبت 13 سو كلمن المفرد منصوب المفرد بقى جوړي او بل ګوره چې بل نو بل سلورم موجود ده چې کله موږ تصدیق دلته شو کلمون سوې کلمون کنه نو پته ولګنه کلمتون نو سره وي د مطلب چې د کلمتون تصدیق وکړو نو کلمتون او کلمون څه وته کلمون چې ده هغه څه ده د تصدیق شي اصل ده اصل څه شو او تصدیق چې د جمع جوړي د مفرد جوړي يا اخبار ده كنت تصديق ولا جرو ده شو ده جنس الجنس من قلب التصديق جوړ سو وجه شوي صاحب د سها صاحب د لباب وینا ده جمع والغرض دلیل مداده او دا ګورځي غرض دلیل مداده وجه تاسو کته ګورئ کنه وقيل جمع حيث لا يقع الا على الثلاثه ده روان ده لا الخد اشتو شو اشتغل انا سوي ده شو هو والكلمه بكسر اللام جنس لا جمع لا جمع شو جمهور كتمرين وتمرين ده كما قصه شو لا هو ليه بده يسوي كده فارق بين الشيء جمع والمفرد متقوش چې دا جمع نه لکه تمرون وتمرين دا ولا نه شو ورپسې وای بدليل قوله تعالى يسر كلمه طيب ده بدل شو
او درې مسلم د ما د بهر نه کوم یو د تسخير ده او یو د اوسط تكون د دې تبع څه شي تمیز ده د اوسط او كون د دې شي ها تمیز ده د اوسط انت لا تستشعر او بعض خلق يقولون والكلمه بكسر اللام جنس لا جنس سبحانه انت من الناشا انا اقول الصندوق وركه او القدم ولا صح ايه سوق كده دي بداية سبق الانجليزي صح بداية سبق ناس في البلاد الفارسية فده درا بداية ايه دكان زي ده دكان تبيالات ماشي الصندوق ولا وركه كان من جور جيب गाड़ी के सुंदर चिकन में आस खाने बस कोई शो زل وننزل रुपये का तो अच्छा हाँ सही चला जाता है हाँ चल रहा हूँ دليل الجمهور دليل ده شان الباب وتفسيره يقول ده جمع دول جمع دليل لا بتعمل من جمع سنة بدل لا بتاجي أو جامع ولا غريب لاندوي جمع حيث لا يقع إلا على الثلاثة فصاعدا ثم هذا ليش هو شديد لا بتعمل ده دريونا بكم شيء هذا جنس من إطلاق بتشا تو يوبان نمكيدو بدوبان نمكيدو هذا دي يو دوبان ده تمام ليش ثابت هو أوري فصاعدا ده إيش شو ده إيش شو ده يو دليل شو مو شيء كان شو ده دليل شو أو فتقد اللي بزنوب بلدة المسلمش ووقفوا على ذلك بدك اتفاق الله فهذا شو استا أولا وصبري قدر تسوي الولدة وصبري واپس دي جوابونه كيا بوتا چې دې قياس په تمرين باندې کې دا قياس مال فرق څه قياس کوي چې کله فارق ما بین د چا کې د مفرد د فرد او د شیز د منځ کې فارقه تای دا جنس او جنس فرد الجنس جمع وفرد الجمع نه تنوي ده وإذا أو قياس تا بچا باندې وکړو وایا فتمرون او تمرتون باندې ځکه ګوره د تمر اطلاق په قلیل او کثیر ټول او د کلم وسنه تا ته وایي چې د اطلاق ته په زبان عرب کې نشو وایي مګر په یو بدوګه و د تمرون اطلاق بچا باندې قليل او كثير یا راځي بچا قياس کې په قلیل او کثیر باندې کېږي او د دې اطلاق صرف په کثیر باندې کېږي ته څنګه باغې باندې دا قياس دي دوی قياس کوم یو قياس دا داغینا جواب شو ټیک شو او ما ته ګورځي آیات چې ده پای کې تعبیر کوم یعنی دې کې لفظ د بعضو ربا سره با سم وسنګ ده بعض الکلمه ځکه ټولې کلمې خېږي اورې ټولې کلمې نه خېږي اورې کنه اورې او یو بعضو مقدر او باسي یو بعضو د فحوا د کلام نه او باسي بطریقین یو بعضو مقدر او باسي او یا بس کې د فحوا د کلام نه معلومي ها ځکه صاعد الى الحجره العاليه اجي خيجي لا دربار هغه مقبول ګره متقي كلمه طيب نه دي كل خبره ده خيجي باندې ولې خلاص زه دا دومره لګیم زور لګوم او که په ما کې اخلاص نو سب خرڅ او تجارتو دې په پیسې سلوار کلمه طيب کلمه دي نه دي خيجي کوم یو اجل اخلاص پکې الله درزا ده خیراتونه به توګه څوک خیراتونه به توګه څه پکې یا د تقریر کې د جوړې پوره ورګه چې خلک زماده په ساعت او د بلاغت نه خبر شي ورګه څه په رحمان ما رسوک د دستر اتا الله شه بخاری په نن تخصص کوم ورګه او دا بسر استرخلینه څو اشخړ خيږي خو څه شي خدای فقيه ته خدای پر لګی چې تخفل فصاحت او د بلاغت څخه ثبوتونه پېښ کړي نت کې نور سړي چې د خلکو ته خبر دا چې ګوري یو سړی په ناشته او دا غلو وایي سوړ او چې دې زمانه زیات دا چې په شعر ماشاءالله دی خو سم بنار وایي به نو هغه ته په دې زړه کې ځان ورته سو بیا کله که بعض خلک هغه جنکو ته باندې کړه ته لګي ګرته بیان کوي کوم ځای او بیا دا داسې لګي چې د خلکو سره چې زنځانه په ګلار ګوري ینه د سپیچو تقریرونه کې
او تقریر د چا د پاره ده د خلکو د ځان خیر وشي نو هر کلمه طیبه کیږي ځکه چې او دا الفاظ دي د کتاب نه مارغستي لان الصاعد الى الحضره العاليه هو المقبول من الكلمه لا جميع الكلمه جميع كلمه طيب نه فلا بد من التاويل تاويل ضروري د بعضو براباس پرابد براباس او هر شي د تعالی د دلیل نور وي چې سره غل وقود دې چې کوم دی تمیز انت من بلکې تمیز سره چې پتا سره چې کلمه څنګه ده کلمه نه ده او دا شان د تصغیر سره چې کلمه ته څه شي چې هم نه ده ته دغه زدار دې زما تاسو سره خبره په سوام مسوي شو او شي په زين ترى استاذ كم ها اوس دیو جوابونه وو چا مذهب خراب کو نو باب ولا وجود دغه چا مذهب پر را باندې کړو هغه باندې واپس مده کې مذهب چا جامع چا ته ترجیح ورکړل مذهب جمهور لګا جواب تاسو نو واپس د جواب ښه من جواب وو شي کنه شي جمهور دې دلایل نه لا اطلاق دې بسلام زائدان لا عارض دې استعمال سره چا سره دې چې د تمرون او د بچا د کلمې اس فرق دا یې څه فرق دی څه فرق دی تمرون اطلاق د کلمې اطلاق درې و بدلونه په فرق او تمرون څه شي یجي دا استعمال د قصيره او چې استعمال کې کټ کې یو شي او العوارض سو بصير ارشا او تقدير د لفظ د بعض اراده د فهذا كلامنا ده تأويل او تأويل خلاف الأصل فكم بعد شو او غنور ده خبر تدار جزء ده هذا هو قول الزبط اللي قلت لك وين انت قلت لك نشابه المزبوط يوزن كم دين جامع رحمة الله عليه فرمای اور کنا وی جنس لا جمن كتمرين وخا لا بس الى قيل جمن اجل قول الله سبحانه دوا شو كنا والكلمه او بعض الكلمات استوي كده لكن تدغه انګړي خبره ما تاسو ته ها تفصیل سره خبره تاسو ته دا بس علي دا بس ګوري ها دا سلو کتابونه نه څوک ها او ولا مفيد الجنس په دې کې بس خبره کوي همزه هر کله چې موږ فارغ شو د بیان د معروض نه بچانه او د معروض په بیان کې دوی شي یو دا باسو په معروض کې چې ال او تا دا عوارض د کلمې نه په کلمه کې ابتداءً الابهام ده او زه د امتحان سو د تا ده او په منځ کې سو کې د دې دوانو عارضين من قبله او من عارض من الاول وعارض من الاخر ودي مزج معروض بالتالي شو بقول كلمه وفدي کې دوه قسمه بحثونه دي یو بحث چې کوم دی د څو څه یو الکلمه مشتقان الى دا کلام نوع مشتق دي د کلمه نه اشتقاق بحث مباحث مشتق ته کنه دا څه دی چاري څه یو او په جوړ چا سره تاسو مخالف سوګو صحیح بچا واه دا شي دې په جمهور او بیا رستو بیا چې کوم دی بل باز دویم باز د جهاد ردان چې کلم چې دی سره نه دا جنس کلمه اما تاسو چې دا باز د کلم د جنسیت جمعیت لکه په جنس لکه کلمه نشته چې جنس کې جمع دی زما دې څه کار ما تاسو څه وو تاسو کې بیا اثر وچاوځي کلمه جنس شي کتاب څه شي دا کلمه کتاب دا جن دي کې دا کلمتون فرق الجد دي فرق الجد دا كلمه دا هو دا کوم فرق دا بچا ما خو ده فكون كلمه الجنس او جمع فديك اختلاف وچا ويا یو طرف ته سوق جمهور او بل طرف ته سوق دو اصحابه فوق سوق صاحب الباب وصاحب بچا سنها واخيرا جمع فارغ شو وسرا واللام فيها للجنس واللام فيها وردت ولا مجهول يو اول واللام فيها للجنس هذا كان في تتنجي بمره واللام فيها للجنس
خوشي وفاخر كوي ويمكن حملها على العادة الخارجية جامي صورة مبوكو وبدأت من الاستفاو چونکه دا باس وسپدې باندې ګران دی چې لام جنسي پیژنو او لام جنسي چې جوړوما نو رستو تارا دلته بنفس معنی لام جنسي شي اشاره شو کې چاته او رستو تارا الله او تاو چې کوم دینو هغه ماهیت نو فرد تا د پاره د بیان د چا د فردیت راځي نو لام به وای چې څوک دی دلته نفس ماهیت ده تعریف کوي چې د لفظونو د نفس ماهیت تعریف کیږي او چې رستو تا ته ګورم نو تا ما ته سر سوې دا فرد ده وشه نو ابتدائي وای چې دا ماهیت ده او انتهاء عجز سوي صدر وای صدر وای سوي دا ماهیت ده صدر الكلام كده وصدر الكلمه كده او اخر سوي او اخر او عجز سوي چې دا فرد دغه تعارض ده کنده په توګه کړه د دې بحث لپاره اول موږ ټول د خبره ابتداء راوځو وزن فوق الف لام كلمه تحلى بها كلمه اخرى دا یو کلمه ده چې پارلمان یو بل کلمه څنګه دا په کلمه ده چې وزن لري تاسو نه الف لام دې په خپل کې کې دا تاسو نو کنه چې الف لام یوازې راغلی او په چا داخل شي نه وكلمة تحلى بها كلمة أخرى سواء كان للتعريف أو للتحسين كلمة زائدين وده التحسين ده برضه تشوى أو معناه التحسين سشوى تفخيم في اللفظ والكتابة سشوى قلت يشيك التحسين ده وليه التحسين ده زي خط مناسبي من بديجي التحسين ده واستهل ربنا وكذا شني بتجي برج كندنا شني بتجي ورقة هوش كذا واسمنا سلسلة هاي رولا هوش د کان خپل رنګ د خستا اسلام بولنه ورکو د کان خپل رنګ او دل په پالش کو واشه دا شو بیا د الف لام په دوه قسم دي اسمي او سره حرفي دي سره اسمي چې داخليږي په اسم فاعل او مفعول باندې ورته څه کې د مباحث واشه چې داخليږي اسم فاعل او مفعول په اسم فاعل حالکه الظاهر په الف لام کم وي اسمي المضروب کې کم وي اسمي الحسن کې کم وي اسمي ده هي اسمها المفعول من اتفاقا وفي صفات المشابهه من اختلافا لذلك على الف لام اسمي ما يدخل على اسم الفاعل او المفعول والمفعول اتفاقا وعلى صفه المشبهه اختلافا هيك تبوظ لكم ده اسمي ودي ده اسمي ولا شو هو شيء باسم فاعل ما كان يذكر جي اسمي ذكر دا د دې ترجمه ز په الذي بیا په التي سره کوم څه سره کوم الضارب الذي سره کوم الضاربه په التي سره کوم الضاربان په څه سره کوم اللذان سره کوم او په الضاربتان کې په اللتان سره کوم وهكذا په مخه بسيزا نو دا څه شي او الذي سره اسم ده کوم څه شي حرف او دا چې کوم ده دا په معنا د الذي باندې دمو اول ده په کلمې د الذي او التي او دغه موصولات دي او دغه موصولات قسم د اسماء دي لازم دا اسم شو دا تاسو نه کومه چې دا څه وجه ده چې دا الف لام اسمي اسم فاعل او اسم مفعول من اتفاقا او په صفت مشابهه من اسم اختلافا دا د دې سره د دې سره راغلی هو شي کنه ولي خاص شو يعني اللي ما خص سوق هذا اللام الاسمي هذا اللام الاسمي باسم الفاعل والمفعول وجد تخصيص سره تثبت هو يجي چې اسمي مشابه ده چا سره د حرفي سره صورتن د چا سره يعني معنی اسم ده او صورت ده حرف دوی څو جهات شو چې معنی ته کوشم اسم ده چې لفظ ته ګورم حرف مشابه ده چا سره ده اسم شو کنه الذين شو معنى اعتبار معنی لري صورت تشار ده نو پکار دا چې اول مدخول ده هم هاوله وس الف لام چې حرف شي الف لام څه شي چې حرف ته کنه نو پکار دا چې د مدخول هم مفرد صورتن صحیح ځکه مدخول ته الف لام حرفي نه مگر څوک مفرد مدخول ده چا الف لام حرف روان ده دا غیر مفرد مدخول څوک مفرد چې د دې
صورتن د سره د حرف ده حرفي ده صورت د حرفي په شان دي ځکه چې کوم سوال الف لام حرفي ده تا نه تاسو کوم داغه د دو په منځ کې فرق شته او الف او لام دا او الف شکل یو دی هم د همزه او د لام ناغم جوړ دی او د همزه او د لام نسو پوښه دي او دا غیر مدخول سي نه مگر مفرد او په معنا کې سره دا موصول معنا کې سره په کار دي چې او ګوره چې موصول شو یعنی او مدخول د الذي سله مدخول سوږي یرا یاد ساده کنه الذي سوى سله وایي نو په کار دي چې او سله نه مگر سي هغه جمله نو ما دا ګوره د دې مدخول وسه چې صورتن مفردي راکه قلم چې صورتن سي مفردي چې صورتن سي مفردي او کنه خبر ځان ته مدخول دی ورته وانګه دا کنه اور پاتې خطا شي وس ما د ګورجی دا ال شو د هغه ال سره چې کوم حرفي دی ایسا او دا ال شو ال نو لاندې معنا د دې سره اسم دی او صورتن سره دی د مشابه دی حرف سره اوس د مدخول د شی په کار دی چې هغه سي هغه مفرد او دا الف لام حرفي داخليږي په مفرد باندې او چې د معنا اسم دی الذي شو او الذي سغواړي سله غواړي او سله نه مگر سي جمله ما لا دې مدخول پکار دی چې صورتن مفردي او معنن جمله چې معنن جمله شي د چا تقاضا پوره شي معنی د الف لام من حيث المعنى د معنا په حیثیت به دغه تقاضا پوره شي او چې مدخول مفردي ولې هغه شبه صورت شي دی دغه تقاضا پوره شي دغه تقاضا به شي او ځان پوهه او نشته په کلام د عربو کې چې زو ګرځم د څه کلمه چې مفرد صورتنی او جمله معنی سوا د چانه د اسم فاعل او د شانه اسم مفعول نه ولانهما ذو شبهين لانهما دا دوانه سدي څوک دا اسم فاعل لك ضارب او بل څوک مضروب دا سدي دا پوښښ نشي اورې کنه دا شی دی کنه چې دې ته ګوره دا غائب او په متکلم او په حاضر کې دا بدليږي ګوره انا ضارب انت ضارب هو ضارب غیبتن او څه شي او تکلما او څه شي حضورا خطابا خطاب دې کې تغیر شته او دا شانته هو مضروب انا مضروب او انت مضروب وای کنه وای نو په دې کې دغه نشته پوه شئ کنه شو بعینه د شو لکه د ضاربون د زید په شان دي د چا په شان دي زید هو زید انا زید او انت زید دغه د کې ما چا په شان شو دی د زیدون او زیدون مفرد دی کنه دی مفرد دی نو دی هم د دې زید په شان دي شو زید د راغله پوه شئ کنه شو او ګده د چا په شان وي د فعل په شان دی سو د فعل په شان دی بیا په فعل چې دی فعل څنګه ها ضربتو او ضربا او څه شي ضربتو بدلیږي نه بدلیږي څوک بدلیږي فعل کې په فعل بدلیږي او ضاربون انت ته بدلیږي انت ضربت انت ضرب څه ضربت انا ضربت او هو څه شي ضربه نو بدلیږي نه نو د فعل په شان ته په دې صورتونو کې د بدل شو پوه شئ کنه شي ځان په خبره مې نو که د فعل په شان ته وي نو د به په زمایر سره بدل او چې د کنه پوه شئ کنه او مانن د جمله ده څوک مانن سره مانن جمله ده دې نه دوی د حامل د ضمیر ده کنه دغه دوګم ده لکه په فعل کې پکې د سي ضمیر نو په ضاربون او په مضروبون کې پکې د سي ضمیر دی نو د معنا په لحاظ د څه شو جمله او دی وجه ته چې په دې ترکیب کې او ضاربون وې
زمين بقراجي ده مخ سوق هذا هي فاعل شو اسم فاعل ده فاعلنا مش جمله بمعنى جمله شو او مزروبون کې زمين بقراجي چا د مخ یا رسو فاعل اسم ظاهري نائب فاعل به نائب فاعل غواړي ها یا زمين په کې ورځي مخ کې چاته ها هو مضروبون زيد مضروبون المضروبون کې زمين چاته راځي زيد هغه نائب فاعل باندې شبه جمله خبر شو درجه سو دي زيدون څه دا کنه موږ د دې شی په کار دی چې هغه مفرد صورتنی د صورتن مفرد ولې دی راځي ځکه د زید شانته په زمایرو کې اختلاف د راځي فعل مختلفي د مختلفي او په اعتبار د معنا سره د څه شو څنګه فعل فاعل غواړي فعل نائب فاعل غواړي وش جمله جوړيږي ودیم د قشان سو او دې ته موږ شی جمله به وایو بنوي د شی چې جمله معنی جمله سي او مفرد صورتنی تخطيب په دې لوی دنیا کې سوال چانه د اسم فاعل او اسم مفعول نو وش کړی شو دا سوال به کړل چې دې جمله حقیقه ولې نه وش څنګه په استفاء په حمل د ضمیر کې دا فعل مشان نشو زيد ضربا کوم ضربه کې زمير زید راځي او زيد ضاربون وضاربون کوم زمير راځي ده حامل د زمير دی کنه د فعل بشان دي نو ته عین جمله ونه مونږه نسبت په فعل کې ذات خارجه ده چاته ده ذات خارجه ده د مفهوم د فعل پوښ کنه او په اسم فاعل کې ذات داخله ده په مفهوم کې پوښ د عبارت د ذات مع الفعل او پای کې فاعل سو کی ذات خارجه نو د دې او دغه مز کې څه شو په دخول او په خروج کې فرق شو پوښ کنه شو اوره کنه اوره بيجي په مصدر کې په کې د ذات نه تراس کوي سره مصدر کې په کې د حامل زمینوم نه دا مصدر فاعل غواړي کنه وایي دا چې ذات خارجه دی هغه صحیح هغه جمله نو د مصدر او فاعل د مصدر چې ادم یې شی په جمله نه کوي هذا د اسم فاعل په شان شو په نه د فعل په شان فعل په شان په فعل کې چاته د نسبتي خارجه ذات خارجه او په مصدر کې ذات داخله شته دنه په دې کې زموږ شته ذات د نظم په شان ته کوشش کنه شو ځکه دا تاسو کوشش جواب دا دی کما ان الذات غیر فاعل فکرزنه هي ذکر چې په دې فعل کې څوک داخل نه ذات خو خارج دی فاعل خو نسبت په کې دنه داخل بچا کې فعل دې تاسو فعل د چا عبارت وای د مجموعه د حدثنا د نسبتنا نسبت الى الفاعل فاعل خو بهر دی خو نسبت په کې دنه وای کنه یار نسبت په کې سره په فعل کې څو شنو او زمان فعل مجموعه عبارت د چا ايه د دریو شنو نه و د چا نه حدث زمان نسبت الفاعل فاعل نه وای ځکه فاعل په کې دنه فاعل څه کوم نسبت او په مصدر کې نسبت هم بار ده چا دې وجه دې موږ څه کو دا په شان دي مصدر کې صرف حدث باندې دي په کې د زمانه نه به نسبت دې مصادر كلها بسعيد دي سني او فعل چې کوم دې سره مغمنو فعل سو استلای اثر امر ته دا څه فشت معرفت دې او ځان په خبره باندې زه دا بیا د حرفي بل ما کم یو دی فلاني حرفي دی هغه دا بل قسم شو چې داخل شو څه غیر د اسم فاعل المفروض داخلي نور سبا ما يدخل على غير اسم الفاعل وغير اسم ذات وش دا شو دا شو او دا په دوه قسمه دی یو زائد دی او بل سره یو غیر زائد دی وش کنه شي او زائد معنی پیژنئ چې مان داغي په سقوط سره معنی ته نقصان نه رسي لکه د عمر بن جابر حنفي هغه یو شی وایي ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم وقلت لا فدي على اللئيم کې الاسلام کوم یو څه فرض کړه الاسلام تعریفي شي الاسلام څه شي زائدن شي بیا په توصیف په يسبني سلسله جمله من حيث جمله نه کړه جمله کړه نو توصیف په معرفي په کې راشي وخامخا اللئيم کې الاسلام کوم یو الاسلام او خصوصا يعني د دې اصل کې څو شی او الفلاني د لپاره د تحسين د کلمې کنه ولقد امر على لئيم معلوم نو معلومه یو ذلیل انسان بس هيك کنزل کو بس بلاده ما ينسي وسره کنزل کو استاذ يا ابني وانا يا بس
كيف إن كان اليومين فاتركه وإن كان الشيء تبقى يوم كان جرمان بس سيروا مسي سبب البازار كل جبهة كله والله من يوسف هذا لا تغير المعنى بسكوتها تشوف أو ده بتيجي ماشي يا أو غير ذلك ما يتغير المعنى بسكوتها يا ده هر واحد زايدين وغير زايدين ده بتوقع اسمه يو سده يو لازم ده وبل سده أنا ده زايدة غير زايدة كم يو ده زائدة ده بيبقى اسمه يو لازم ده وبل سده أو لازم بيبقى اسمه يو عوزي ده وبل سده بلا مثال نبكر شون زايدين هم لازم وهم عوزي ما تصنع زايد بسوق اسمه كم يو أو بيا لازم بسوق اسمه عوزي وغير عوزي وصلوا هم زائدين هم لازم هم عوزي بقى الله كم زي كده زايدة ولا ده لكن التعريف بتطلب بالعالمية تعريف جسد الناس تقولش ده عالمي حق مسلك ده عالمي هذا وزي ولا ده طب ليه ده فاصل كي الإله ده الفلان ده شاشو الإله ده الإي تشو نعم ده غير شو إله ما يداخل إله كي هذا خمسة شغلات لا بس بشوف بعد شو قال شو هو بيا لام بلام زر الغم شو أملاك كيف شو مدرسة شو هوري لا يوشوا ده زي محذوف أنا فاصل في إلى هنا هوش بيا لام بلام زر سارنا هوري بعد ما شو زايد خشوشو أو سجو أو بل سجو لازم شو أو شو أيوة شو استخرج شو مثال زايدة لازمة غير لازم ده ضمه ده ضمه لازم لازم وباسي غير لازم وش كان لازم ترى استاذ كم زي كده كم لازمي أو غير عوزي لكن فالنجم الساق الثريا ده زايد ولا التعريف ده اللي بيقع على المسألة مثلا كي زايد زكرة يجي يعني ما جت تعريف ده لبنان لو نقول لك ده برشي نقول يجي برشي نقول بتسكو أو فسيلة أشياء أو لازم ولا ده تعليمات تقولي حتى طلب الله يكون لازم نجاد ولا ليه كان نمشي كنا أو جوشي بالنمة التنمون كي تغيرنا هذا لازم تبقى كمان برشة أتصور الناس ما خبروا يشوف مجاهدهم دلتهم يشوف لازم ولا شو يوزي ولا شو ناقص كله بدرون بيشوف زايد ولا شو لازم ولا شو جزء ده عالمنا ده كل كلمة مجموعة من مجزء ده هذي ولا تاس بطلة شيء بديك بالترخيم مني أنا ترخيم تكيني بفكر تجنوني زكاة شغلات السلاشين بالستة بستة زي تكملون ده زي اللي مش شيء يا مالك يا مال وين شيء كان ولا كاب تشوف خرجت مال توصل لكم جمالكم بوش بيت أو غير وزي ولا ده إنه أنت الإله كده كان يوزن نعم زين أنت في النجم النجم ده الشيء زي ده لا النجم ايش هو شيء يوزن كان يوزن وغير يوزن شو مثال ده زائدة غير لازمة يوزي شاف غير لازم غير زائد بي تصنيع جيب غير غدا يناسو الفلام اشتاق نشتاق الناسو كي ده الفلام كم يوزن زائد ولا ده زكاة التعريف حاصل ده بياسة كم ياسة يناسو كم يوزن هوري بياسة أو غير لازم ولا ده أنا ما يكوزنش ناس تشارك ده تركيب كيسته وش عيوزي ولا ده لا عيوز ده هم زي ما أصل الناسو سو وتاشو أصل الناسو وش أو كم يوقع شو زائدة غير لازمة غير يوزي سو يقول زائدة كده يوخا كما في قول الشاعر فيلغنا ما من مزعم فرا إياكما أن تكسبا شرا
يا غلام الذين فرا إياكما أن تكسب شرعا يا غلامان غلامان تتفجر لا ريب یو کار دا چې جرم نه کوي څوک مړ نه کوي کنه چې خلک وایي د پلان کې غلام جرم چا ته راځي کیږي واپس مولا ته ما تباہ برباد کوي چې لاړې خو لاړې او تختې دی خو إياكما أن تكسبا شرا خفا يل غلامان کې الوقت کې غلام کوم دی ها زائد دی ولی تعریف حاصل دی په حد نه تاسو یل غلامان نه ها او څنګه چې دوا دا تحصیل حاصل دی او غیر لازم ولې علامات نشته او غیر عوضي ولده لم تعوض عن شيء بشيء نزل وش او غير ذلك يحصل كل ده تاسو لما تبدا شويه تقول ده تاسو ته په کتاب ورته دا د څه تاسو ته وایي دا مو یاد ده کنه ما لیکل تاسو کار کوی چې دا مسلمان وایي دا مسلمان وایي کومه خبره وایي نه تاسو ځان ته وایي دا تاسو وایي استاذ نحن ما شيء من الكلام ده إذا ما هي سوق لي وقت كل يوم ها نحن